بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا چونکې دا خبره ډیره کیږي په دې میډیا باندې او خلک لیکونه جوړوي چېرې قرآن کریم کې او په احادیثو کې میلاد د کوم ځای نه راغلی دی. یعنی نبی علیه السلام میلاد نه دی کړی، په قرآن کې د دې دپاره څه ثبوت نشته دی. حتی چې یو وهابي پکې دا خبره هم کړې ده چې ما ته څوک یو ټکي دی چې کوم دی ما ته د میلاد شریف دا وښیي او ثابت دي. زه صرف نن تاسو ته د قرآن نه او د حدیث نه میلاد شریف دا ثابتوم. میلاد شریف عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دا زما مخې ته قرآن کریم پروت دی. په دې کې اولنی ټکي چې دی نو دا عید راغلی دی. آیا دا عید ټکي دا په قرآن کریم کې شته دی که نه؟ نو الله جل جلاله په سوره مائده کې په 9 سپاره کې فرمایي قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. یا الله پاک د اسمان نه په موږ باندې یو مائده او دسترخوان نازل کړي چې دا زموږ دپاره عیدن اختر شي، د خوشحالۍ ورځ شي. نو د هرې خوشحالۍ ورځې ته دا عید ویل کېږي. نو عید چې موږ په دې خپلو محافلو کې یعنی جشن عید میلاد النبی عید وایو، نو عید د قرآن نه ثابت دی، په قرآن کریم کې شته. بل ټکي د میلاد شریف دی. نو میلاد دا ولده یلیدو ولادت هم راځي او میلادن هم راځي، لکه وعده یوعدو راځي. نو میلاد دا مصدر دی په معنی د پیدایش سره. نو که چېرې دا مضاف الیه دواړه واخلې میلاد النبی، نو دا هم د قرآن نه ثابت دی. قرآن کریم کې الله فرمایي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. نو د نور نه حضرت رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي په تفسیر ابن عباس کې، دا تفسیر ابن عباس دی، دې کې فرمایي چې قد جاءکم من الله نور اے رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم. د نور نه مراد نبی علیه السلام دی. نو الله فرمایي چې تاسو ته راغلی د الله د طرف نه نور یعنی نبی علیه السلام دی دنیا ته تشریف راوړی دی. نو دا نبی علیه السلام دا پیدایش او تشریف راوړل دی ته وی میلاد النبی. پاتې شو ټکي د نبی، نو هغه په قرآن کریم کې شته دی چې یا ایها النبی. او دغه رنګې تفسیر جلالین هم دا خبره لیکلې ده چې د نور نه مراد چې کوم دی نو هغه نبی علیه السلام دی. الله فرمایي قد جاءکم من الله نور. نو تفسیر جلالین وی هو النبی صلی الله علیه وسلم. دا تفسیر جلالین دی صفحه نمبر دا ما سره چې کوم دی دا تاج کا معراج کپنے والا جلالین شریف ته دې چې کوم دی نو 97 نمبر صفحه باندې د سوره مائده د دغه آیات کریمه د لاندې لیکلي چې هو النبی او هغه نبی علیه السلام او نبی ټکي د قرآن کریم نه ثابت دی. نو عید د قرآن نه ثابت شو او میلاد د قرآن نه ثابت شو. پاتې شو دا خبره چې په دې باندې خوشحالي کول، نو هغه هم د قرآن کریم نه ثابت دي. قرآن کریم کې الله فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تو وایه ای محبوب علیه السلام چې د الله په فضل باندې چې قرآن دی او د الله په رحمت باندې چې نبی علیه السلام دی فلیفرحوا خوشحالي منو کې. یفرحو صيغه د جمع د تاسو ټول په خوشحالي منو کې. نو رحمت د الله څه شی دی؟ هغه نبی علیه السلام دی. دا زه د ځان نه نویم قرآن کریم کې او د اصول تفسیر دا قاعده ده چې بعض آیاتونه دا تفسیر د بعضو دي. نو قرآن کریم کې الله فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی علیه السلام ته رحمت ویلې شوی دی. نبی علیه السلام ته رحمت وویلې شو، نو الله فرمایي چې په رحمت خوشحالي وکړي. نو رحمت نبی علیه السلام ته ویلې شوی دی او په قرآن کې په رحمت خوشحالي راغلی ده، یعنی په نبی علیه السلام خوشحالي وکړي. اوس په حدیثو کې د نبی علیه السلام په دې میلاد او په دې راتګ باندې په دې پیدایش باندې خوشحالي شته او که نشته؟ نو دا د بخاري شریف اول جلد دی. په دې کې امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت الله علیه په صفحه نمبر 764 باندې په صفحه نمبر 764 باندې فرمایي او د ابولهب واقعا ذکر کوي. د ابولهب هغه خوب ذکر کوي. بدلتا فرمایي چې کله ابولهب دا مړ شو وکانه ابولهب اعتقها قال عروه ابن زبیر فرمایي چې دا د عائشې بیبي خورایي دی بالاسناد المذکور په دغه اسناد مذکور سره چې سویبا مولات لابي لهب
دا چې کوم دی نو وینځه د ابولهب وه وکانه ابولهب اعتقها او و ابولهب چې ازاده کړی وه د سویبه وینځه فردعت النبي صلی الله علیه وسلم دی نبی علیہ السلام ته تی ورکړو فلما مات ابولهب هر کله چې ابولهب مړ شو نو اریه بعض اهله بعض اهل دی په خوب کې چې کوم دی ولیدو چې هغه عباس صاحب نقطه کې لیکي چې هو العباس او هغه عباس صاحب دی د ابولهب په خوب کې ولیدو قال وی فرمایل وتا عباس صاحب ورته وی له د ابولهب ته ماذا لقیتا څنګه چل سره وشو نو قال ابولهب ورته په خوب کې وی چې لم القى بعدكم خيرا استاسو نه پس خیر سره نیم ملو شوي الا غیر انی سقیتو چې ما ته راکولی شي فی هذه په دې ګوته وي دا ګوته ورته داسې اوچته کړه چې فی هذه په دې بعتاقتي سویبتا چې ما ازاده کړو په دې دوه ګوتو باندې سویبه بیبي نو په دې دوه ګوتو کې ما ته چې کوم دی نو دا اوبه راکولی شي اوس دا ابولهب چې یو کافر دی قرآني کافر دی هغه د نبی علیہ السلام براتک باندې خوشحالي کړې ده په حیثیت پیغمبر نه په حیثیت رواري په خوشحالي کړې ده او هغه ته چې کوم دی نو دا هغه عباس سے فرمایي چې ما په خوب کې ولیدو هغه ما ته وی چې د دوه ګوتو نه ما ته دا اوبه راکولی شي د ګل پروز باندې نو اوس ابولهب ته د نبی علیہ السلام په پیدایش په خوشحالۍ مناوهلو باندې پیدا رشي چې اهل سنت والجماعت په مناوي نو هغې ته به څومره دا پیدا رسي اوس اخري یو خبره دا ده چې منطقیان وایي چې کوم شیز مرکب شي د کوم شیز ترکیب راشي د امور صحیحه صالحه نه نو دې ته ویلی شي مرکب حقیقي او د کوم شیز ترکیب چې راشي د امور متباینه او متضاده نه دې ته ویلی شي مرکب اعتباري او دغه مرکب اعتباري لره اعتبار نشته دی ول اعتبار نه ورکوي دغه رنګ شریعت ته وپلا کوم شیز چې د امور صالحه نه د نیکو کارونو نه چې هغه یا فرضي یا واجبي یا مستحبي یا سنتي د دینه مرکب شي یا اخره مرتبه د نو د بول استحباب ده چې د دینه مرکب شي دې ته ویلی شي مرکب حقيقي او چې کوم سیز په دین کې یا د دین نه بهر د داسې اشیاء نه مرکب شي چې هغه د یو بل سره تضاد لري یا د شریعت سره تضاد لري دې ته ویلی شي مرکب اعتباري اوس دا میلاد شریف دا مرکب حقيقي دی د دې ترکیب راغلي د امور صالحه نه چې هغه اول د قران کریم تلاوت دی دویم نمبر ناتوانی دا او دریم نمبر چې کوم دی نو دا قال الله قال رسول صلی الله علیه وسلم دی او په اخره کې خیرات دی اوس دا د دې میلاد شریف ترکیب راغلی د امور صالحه نه لہذا دا مرکب حقيقي د منطقيان هم په دې باندې راځي په مرکب اعتباري چې کوم یو شی مرکب شي لکه حج او صلات او زکات چې کوم دی دا مرکب دی د امور صالحه نه دا مرکب حقيقي دی او دا دانسونه او د زنا اړې کولا وهل دا چې کوم دی نو په دې کې چې دا کم کارونه کیږي دا دې ته ویل شي مرکب اعتباري دا حرام دي کم از کم د میلاد شریف دا مرتبه دا چې کوم دی دا د استحباب